زموږ دوه بارډر دي ما تر ټولو دغه دوه بارډر باندې هغه شان ایښي دي چې هغه د نه کېدو شي ټیک دي کرپشن به وي هر شی چې وي هغه سړی آهسته آهسته دغه کوي ته یو دم بینډ په لګوې نو دا خلک به اخر څه کوي زه خو دا وایم چې دغه لوی شی زموږ دپاره غټ ټینشن د روډو بندېدا ده ورځ په ورځ دي دغه هړتالونه چې دي دا د صوبې دپاره زموږ د علاقې دپاره زموږ بېروزګاره عوام دپاره هره ورځ دا شی چې کله روان موږ به بالکل بېروزګاره یو او دلته به ډکیتي او غلاوي په 100,000 خلک مړه کېږي صوبایي حکومت خو ډېر زیات تاسو خپل وینئ چې روډونه هر ورځ بند دي مارنګ بلوچ بند کړي کله چا بند کړي کله چا بند کړي کله چا بند کړي دا رقم ګاډیانې شته چې 18 ورځې د کراچۍ سره تر اوسه پورې راوځي نه دا موږ هغه ته ګاډیانې ورکړو که موږ خپل د دې بزنس په حواله باندې موږ هېڅ چاته هېڅ نشو ویلی دا ذمهواري چې دوی باید په صوبایي ګورنمنټ ته دا روډونه او دا کیسې چې دي ورځ ورکېږي په اخبارو کې ورکړي چې بولان 5 بجې چې مازدیګر څخه بند د سهار 5 بجو پورې ماڼه خوا چې د کوم اسلام آباد خلک روان دي هغه مازدیګر ټایم دی بند کړي د سهاره پورې کراچۍ اخر به خلک څه کوي دغه درې لین چې دی مازدیګر 5 بجې ژوند دلته ګرانه سو دلته زموږ دوه امپورټ ایکسپورټ ته کوم دوه بارډر وو چمن او تفتان هغه په دغه حالات هغه بند تقریبا بند وبوله ورځ په ورځ دي دغه هړتالونه چې دي دا د صوبې دپاره زموږ د علاقې دپاره زموږ بېروزګاره عوام دپاره هره ورځ دا شی چې کله روان موږ به بالکل بېروزګاره یو او دلته به ډکیتي او غلاوي په 100,000 خلک مړه کېږي زموږ چمبر خو دا دی چې موږ ریونیو ورکوو موږ صوبایي ګورنمنټ ته مو ریکویسټ کوو موږ وفاق ته ښه ریونیو ورکوله کوم 5.5 وو موږ 10.8 کړی وه د کې پي کې څخه موږ زیات وو نن ورځ په ورځ بیرته موږ ډون را روان یو که دغه حالات وو که دغه شیان وو زما په خیال د بلوچستان به ورځ په ورځ خوند ځي او دلته چې نه کم فنډ شته نه شی شته بس خالي فنډ په نامه دلته دونه کروړه دونه ارب روپۍ پلانکې ایم پی په سټرکچر په یا په روډ یا په ګراوند باندې یو شی نشته تجارتي سړی دا وخت د څو مشکلات سره مخامخ دی د سرفراز په حکومت کې بای په دې کې چې دی سرفراز حکومت یې بولې کې وفاقي حکومت بولې د بلوچستان زه د بلوچستان مالک نه وینم که د بلوچستان مالک وای نو نن ورځ به دا شی نه کېدی زموږ دا ټیم د ایل پی جي ګاډیانې 900 ولاړې دي په دې کې موږ آرډر واخیستی په دې کې یو 500 ګاډۍ ریلیز وې نورې ولاړې دي د 3-4 میاشتې د دې داړې په دې کې ترانسپورټر او کم تجاران چې دي دا په اپس کې په داړې نه دغه کېږي اوس یو خلک ګټه کوي دا د ګټې څه ولاړ په تاوان باندې کیسه روانه ده موږ دا ریکویسټ کوو هر ډپارټمنټ ته کوو صوبایي کوم بلوچستان چې دی اول خو دا صوبه څوک پېژني نه لاوارث صوبه ده او بیا د خدای لپاره موږ دا خو ریکویسټ کوو چې دې صوبې سره لږ یو د ګر سره یو د ضلع د پنجاب د ضلع دغه تی ورکیم خو صحیح دی لیکن دا ورځ په ورځ په سند کې وګوره کوم حالات شته په پنجاب کې کوم حالات شته صرف او صرف ټینشن موږ بلوچستان ته جوړ دی موږ عوام ته جوړ دی موږ تجاران ته جوړ دی پښتون تاجر چې زه ته وایم هغه دی فیل وبوله په دې باندې چې تور استاد سند دغه چې دی ټوټل کلاس دی زموږ دوه بارډر دي ما تر ټولو دغه دوه بارډر باندې هغه شان ایښي دي چې هغه د نه کېدو شیان دي ټیک دي کرپشن به وي هر شی چې وي هغه سړی آهسته آهسته دغه کوي ته یو دم بینډ په لګوې نو دا خلک به اخر څه کوي زه خو دا وایم چې دغه لوی شی زموږ دپاره غټ ټینشن د روډو بندېدا ده دا روډیا بندېدا کېږي هر ورځ خلک موږ ته را روان دي چې روډونه بند وو 18 ورځې کې ګاډۍ راورسېده هغه زه داډي غواړم په دې کې چې روډونه بند دي په دې کې د تجارانو څه ټینشن دی د ګاډۍ والا په دې مالونه څه د خلکو مالونه خراب شو موږ ریکویسټ کوو صوبایي ګورنمنټ ته وفاقي ګورنمنټ ته چې د بلوچستان سره دې انصاف وشي او د بلوچستان سره دې نه انصافي نه کېږي مننه